بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو نن سبا تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې د ټي ټي پی چې کوم میلیټنټس دي د هغوی د طرفه په حملو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. دې باندې به ډیټیل کې خبرې کوو چې څومره حملې شوې دي، څه صورتحال دی. خو لومبی سوال چې زه مخې ته ږدم هغه دا دی چې آیا د ټي ټي پی چې کومه ده دا د افغان طالبانو د مدد نه بغیر مدد درې قسمه، که هغه اخلاقی مدد دی، که هغه نظریاتي مدد دی، که هغه میټیریل یا هغه فاینانشل مدد دی، آیا د دې نه بغیر دا دومره مضبوطه کیدی شي؟ ځکه چې د کله نه د طالبانو حکومت راغلی تیر کال اګست په میاشت کې، نو د ټي ټي پی په سټرنث کې د هغوی په طاقت کې ډېره زیاته اضافه شوې ده او د هغوی په ورځ ته ورځ چې کوم دی هغوی مضبوطېږي او اوس یې ریاست ښه په مضبوط دغه سره چیلنج کړی دی. دغه چې کوم رپورټس دي د هغې مطابق د کله نه چې طالب حکومت راغلی د تیر کال د اګست په میاشت کې او د دې کال د اګست د میاشتې پورې ټي ټي پی والا 250 یعنی 251 حملې کړي پاکستان په سکیورټي، پولیس او په عامو خلکو باندې. په دې کې صرف په پښتونخوا کې چې کوم دي 160 حملې شوي دي. اوس که دا حساب کې تاسو نو دا د اګست پورې، د اګست نه سپتمبر، اکتوبر، بیا که تاسو وګورئ نو صرف د نومبر په میاشت کې دا اوس چې تېره شوله او دا په داسې حال کې چې لکه د ټي ټي پی د طرفه د جنګبندۍ اعلان شو. یو کم 80 حملې چې دي دا د نومبر په میاشت کې، صرف د نومبر په میاشت کې شوي دي. اوس دومره غټ تعداد کې چې دی لکه د جنګبندۍ مطلب دا د هره ورځ هغوی 2-3 حملې چې کوم دي دا په دې حساب سره خاص کر د نومبر اګست د لاست چې کوم دي په دې کې ځکه زه وایم چې دا د افغان طالبانو د باقاعده د دغه نه ځکه څومره حملې چې شوي دي نو افغان طالبانو نه د دې مذمت کړی دی، نه هغوی په ټي ټي پی باندې دی ورته ویلي دي چې یاره تاسو پاکستان کې حملې مه کوئ. حالانکه کله چې افغان طالبان رالو نو په پاکستان کې د ډېرو خلکو دا خیالو، کوم چې پوهه خلکو هغوی به دا وایي چې دا د یوې سکې چې کوم دي دوه اړخونه دي. خو بعضې داسې خلکو په سکیورټي اسټابلیشمنټ کې، په پالیټکس کې هم چېرې د افغان طالبان راتلو سره به په د ټي ټي پی یا به ختم شي یا به فیډ آوټ شي یا میل ډاون شي، دا مسله به حل شي. ځکه وایي چېرې ظاهره خبره وه د افغان طالبانو باره کې دا وایي چېرې پاکستان د دوی سره سپورټ کوي، هغوی دلته کې پاتې شوي دي، هغوی د دې ځای نه خپل جدوجهد چې کوم د ناټو، د امریکې، د افغان ګورنمنټ خلاف د دې ځای نه به تقریبا هغوی کو د دوی بالته په افغانستان کې خو فیملیز به دلته کو، میډیکل دغه به دلته کو، نو د خلکو دا خیال و چې یاره دی ویل پی بیک. دویمه خبره دا وه چې کله دوحه اګریمنټ وشو نو طالبانو په هغې کې دا خبره کړې وه چې یاره مونږ به د افغانستان خاوره د بل هیواد خلاف چې کوم دی هغه به نه استعمالو، دهشتګرد تنظیمونه. نو ټیک ده القاعده، ای ټي آی ایم، آی ایم یو وغیره خو چې کوم دی دا نه استعمالي د افغان خاوره، خو ټي ټي پی چې کوم دی د پاکستان خلاف باقاعده توګه د افغانستان خاوره استعمالي. او په دې باندې لکه چارې هم چې څومره حملې شوي دي نو هغې د طرفه د افغان طالبانو د طرفه کنډمنیشن هم دی راغلی. تر دې حده پورې چې تیر کال دی د تیرې میاشتې په 1 تاریخ چې کله تحریک طالبان پاکستان اعلان وکړو د جنګبندۍ ختمولو، نو په هغې باندې هم افغان طالبانو خاموشي اختیار کړه. نو ځکه زه وایم چې دا ډېر څیزونه داسې دي چې د دې نه دا پته لګي چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان سره په هر لحاظ سره ورسره سپورټ کوي، یا د هغوی په حملو خاموشه پاتې کېدل هغوی ته په افغانستان کې لکه داسې اوسي چې بالکل چرته ځي، لکه څه کم چې دا خلک تللی و د جرګه کې تللی و، هغوی دا خبره کوله چې هغوی لکه بالکل یو سړی په خپل ملک کې خو د سرکار د سپورټ ورسره حاصل دی، د هغوی د مختلف دا یو دغه. اوس که ته وګورې نو ولې افغان طالبانو په القاعده باندې بری وموندو، په ای ټي آی ایم باندې وموندو، په آی ایم یو باندې وموندو، خو صرف په ټي ټي پی باندې نه. دې مطلب دا دی چې افغان طالبان هم هغه پالیسي ده د پاکستان خلاف کوم چې د تیرو افغان ګورنمنټ بل دی کې یو کار چې وشو هغه ده چې ټي ټي پی هم خپل نریټیو یا خپل بیانیه چې ده هغه د افغانستان د سیاسي ډایسپورا او د افغان ایډیالوژیکلی خودي د طالبانو سره دغه، خو نور افغانانو خوشحالولو دپاره کوم چې پولیټیکلی لیډز د هغوی و هغه دا کړله چې د هغوی چې کومه بیانیه وه یا د هند نه زیاته چې پروپاګیټ شوې وه هغه دا وه
چې پاکستان کې چې کوم دی یو غلام ملک د امریکای دا دی او ورسره چې کوم دی اسلامي نظام او ورسره چې دی دلته کې پنجابي فوج او دلته کې چې کوم دی د پښتنو سره زیاتې او د قبایلي سیمو هغه سټیټس باره کې یا د ډیورنډ د کرښې باره کې چې کوم د هغوی کوم بیانیه ده هغې سره ټي ټي پي ځان الاین کړ. نو اوس دا دی چې ریلی پاکستان چې کوم دی په ډېر غټ یو خطره کې دی. لکه که تاسو وګورئ په دې حملو کې کله نه چې افغان طالبان راغلي اوس تقریبا 15 فوجان چې دي د فوج اهلکار هغه سپایان افسران هغه په دې کې شهیدان شوي دي او د دې نه زیات چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي. دغه شان صرف خیبر پښتونخوا کې 110 پورې پولیس چې کوم دي د پولیس اهلکار هغه په دې کې شهیدان شوي دي. نو اوس دې کې دا دی چې او بل طرف ته کوم وګورو نو د پاکستان د مرکز حکومت پالیسی یا د خیبر پښتونخوا د ګورنمنت پالیسی یا خو هغه دا چې د خیبر پښتونخوا غسلیپ واکینګ کې روان دي دهشتګردي طرف ته. ټول خیبر پښتونخوا کې دا وخت دهشتګردي یو لهر دی خطره ده. پولیس چې کوم دی نن بم تاسو کتلی مختلف اخبارونو کې چې پولیس افسران د دفترونو او د کورونو نه بهر نوځي او پولیس اهلکار چې کوم دی په هغوی باندې مردان نوخار لکه مروت پیښور لکه هر ځای کې په هغوی باندې حملې کېږي. اوس دې کې دا دی که دا ریسنټلی چې کومه غټه واقعه وشوه په کابل کې د پاکستان چې کوم چارج دی افیر یا ډیپلوماټ سینیئر ډیپلوماټ دی عبید الرحمن نظامانی صاحب باندې هغه چې حمله شوې ده نو هغه خو دی دا وایي چې دا لکه آی اس کې چې کوم دی یعنې داعش هغه قبول کړي خو د دې دا کوم چې سټایل دی کومې طریقې سره شوي ده نو دا ښکاري داسې نه. او بیا دغه ځای کې داعش خلاف خو دغه طالب جنګېږي خو چې طالب دغه ځای کې بیا 3-4 غنټې او بیا دا خبرې هم کېږي چې د فایرنګ نه پس هم هغوی په دغه علاقه کې چې کوم دی د کیمرو په ذریعه باندې هغه سرویلنس د ډرون کیمرو په ذریعه سرویلنس کو. نو زما دا خیال دی چې دې وخت کې افغان طالبان چې دي دا ښه په فراح دغه سره چې دی هغه د طالبانو سره د عسکریت پسند چې کوم دی کوم ټي ټي پي میلیټنټس دي د هغوی سره تعاون کړي نه د هغوی چې کوم امیر دی هیبت الله صاحب هغوی ایډیالوژیکلی دوی کنفرنټ کړي چې تاسو د جهاد نه دی تاسو په اسلامي هیواد مسلمان هیواد کې داسې قسمه کاروایانې نشئ کوي نه چې کوم دی د کابل حکومت د هغوی باره کې دا کوي چې هغوی د افغان خاورې استعمالي د افغان د خاورې نه بیانونه ایشو کړي د افغان د خاورې نه په پاکستان کې کاروایانې کوي نه هغوی په دې حوالې سره دغه کوي بلکې پاکستان دونه حد پورې وکړي چې کله طالبان راغلل نو د دوی دا خیال و چې د طالبان به د پاکستان څه احسان مني. نو هغه چې څه وشو هغه چې کله دوی هغوی ته یو درخواست غونډه کې وکړو چې د دوی سره مونږ د خبرو اترو په ذریعه باندې دا مسله حل کوو. نو په هغې کې هم هغوی بادلې ناخواسته یا په نزله سره چې کوم دی هغه خبرې اترې شروع شولې خو د هغې هم څه نتیجه راونه وتله. نو زما دا خیال دی چې دا وخت اوس حکومت پاکستان له خاصه توګه باندې مرکزي حکومت له په دې ایشو باندې یو سټینډ اخیستل پکار دی. دا د ټي ټي پي خبره نه ده دا اصل کې خبره ده د طالبانو د افغان طالبانو د ټي ټي پي شاته اوس یو ریاست ښکاري هغوی شاته یو حکومت دولت ښکاري او هغوی ته هر یو شی دغه کېږي او که چېرې دا کار بیانې دغه نه شو نو زما خیال دا دی چې را روانو میاشتو کې څنګه چې د امریکې د کانګرس چې کوم د هغوی سروس دی ریسرچ سروس دی کانګرس ریسرچ سروس د هغوی چې کوم رپورټ راغلی دی افغانستان کې صورتحال باره کې یا په دې سیمه کې صورتحال باره کې نو هغه دې اعلام پکار دا ده چې حکومت پاکستان په دې حوالې سره کوټلې ګامونه واخلي د افغان دولت سره دا خبرې اوچتې کړي نړیوالې ورورولۍ سره دا خبرې اوچتې کړي ځکه چې ورځ تر ورځه پاکستان کې د دهشتګردۍ صورتحال خرابېږي او په خاصه توګه بلوچستان کې او خیبر پښتونخوا کې.